السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور کاریم محمد ظفر عثماني. نن موږ خبره کوو د قرآن مجید په حواله سره چې قرآن مجید په ښایسته آواز ویل ولې ضروري دي. چونکې ما وختي هم ویډیو جوړ کړی و پر دا باره کې، نو په هغه زما تسلي نه وسو، نو لهذا دوباره زما کوشش دا و چې زه یو واره بیا ویډیو جوړ کړم په دا باره کې. نو زما دویمه موضوع دا ده چې اوله ویډیو خو ما په دې باره کې جوړ کړی و چې قرآن مجید الفاظ سم ادا کول ولې ضروري دي. هغه په دې وجه سره چې الحمدلله موږ مسلمانان یو او 5 وخت لمونځونه موږ کوو، نو زموږ د 5 وخت لمونځو تعلق د قرآن مجید د الفاظ سره دی. د الف پسې ونیسئ تر یا پورې چې کوم حروف هجې چې کوم 10 دانې دي، د هغه سمول زموږ دپاره ضروري دي. ولې زموږ د لمونځو تعلق د دې 10 تورو سره دی، زموږ د دعاو تعلق د دې تورو سره دی، زموږ د احادیثو تعلق د دې تورو سره دی. نو په دې وجه موږ اول خبره په دا باره کې کوله چې علما کرام وایي چې دا رقم ویل ودې ته تجوید ویل کیږي. د قاریانو په اصطلاح کې ودې ته تجوید ویل کیږي. تجوید وایي وسطه هر توری د خپل مخرج سره ادا کول او د صفاتو خیال ساتل د بلا تکلف. نو چونکه زما دویمه موضوع دا ده، د موضوع سره تګ سره مخکې زه دا خبره کول ضروري ګڼم. کم خلک چې مطلب د قرآن مجید سره محبت لري، مینه لري، دوی دا غواړي چې موږ قرآن مجید زده کو، صحیح زده کو، په ښایسته آواز سره زده کو او په معنا سره زده کو، تر څو حتی پورې چې زموږ کوشش کوي چې تاسو د موږ سره جوړ واوسئ، زموږ سره په ویډیو کې واوسئ. چې کوم ویب سایټونه دي په هغه ټول ویب سایټونو کې چې کوم مشهوره ویب سایټونه زموږ په مخ کې راځي، په هغه ټولو کې موږ کوشش کوو چې موږ خپل ویډیو واچو او مینوال چې د هغه موږ راکش کو او مینوال زموږ ویډیو وګوري، زموږ سره تعلق جوړ کړي. دنیایي لحاظ باندې زموږ ستاسو داسې مابین کې دا یو کنیکشن دی. په دې کې مشهور لینکس دی، هغه یوټیوب دی چې پر هغه باندې موږ کوشش کوو ویډیو جوړو. نو په دې کې زموږ دوه فائدې دي. یو فائده خو دا ده چې دنیایي لحاظ ډبله ګټه دا ده چې مطلب یو خو د دې چې باره کې کوم ترتیب راځي، نو یو په هغه وجه موږ جوړو چې سبسکرایبر دی، ویورز دی، لایک دی، شیر دی، کمنټس دی، دا ټوله دې شي سره تعلق لري. دا خو دنیایي لحاظ دا کوي کني خو ازمش کار به وي. او نور ویب سایټونه چې لکه اوس فیسبوک، په هغه کې هم موږ ویډیو لکو، په د فیسبوک خپل آی ډي چې د په هغه کې ویډیو لکو، په پیج کې مې لکو، او په ټیک ټاک باندې موږ خپل کلیپان ځای لکو، او پر سنیک ویډیو باندې او سنیپ چیټ باندې، دغه رقم پر ټویټر باندې. نو دا کوم ویب سایټونه چې انسټاګرام باندې هم دغه رقم موږ خپل ویډیو لکو. زموږ کوشش دا دی چې په ټولو ویب سایټونو کې زموږ تعلق راشي د ملګرو سره، د مینوالو سره چې کوم د قرآن مجید سره محبت لري. نو چونکې ډیر احادیث پر دې باندې دلیل ورکوي چې د قرآن مجید په ښایسته آواز سره ویل. چونکې زموږ موضوع خو دا ده چې قرآن مجید په ښایسته آواز سره ویل ولې ضروري دي. په دې وجه ضروري دي چې دا د الله پاک ښایسته کلام دی، اور په دغه کلام کې الله تعالی فرمایي چې متم ما داود علیه السلام ته زبور ورکړی و او دته مې ښایسته آواز ورکړی و، او د چې به کله دا کتاب وایي یا چې ذکر به کاوي، نو د دومره ښایسته آواز و چې الله تعالی به وغړو ته هم حکم ورکړی و، او حیوانان یعنی که مرغان چې هغه به هم د داود علیه السلام سره ذکر کاوي. نو یو دلیل خو زموږ دا دی. بل یو دلیل چې کوم مخکې ما پیش کړی په مخنی ویډیو کې، هغه دا چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه یو صحابي و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بکله د قرآن مجید وایي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پر رالی، نو دی به خاموش رسول، د به سوچ دا و چې دا قرآن مجید چې دی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې را نازل شوی دی، نو په دې وجه دی به د نبی علیه السلام تر مخه نه وایي. لیکن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل ولته چې تا الله تعالی د داود علیه السلام د آواز سره یو صدر کړی ده، نو لهذا ته قرآن مجید مدره ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خوند ورکاوه. اوس زموږ د نبی دومره سینه مبارکه دومره پراخه وه
چې د دانا ویل چې یا نو زه نبی یم قرآن مجید پر ما نازل شوی دی نو زما څه وایي بل څوک یې نشي ویلی یا بې نه وایي. چونکې موږ انسانان په دې لار کې ډېر کمزوري موږ وایي چې موږ ویلی ما ویلی بل چا نه ویلی یا زما ښایسته وایي مطلب زما دا ترتیبات وایي. لیکن چونکې دا قرآن مجید چې دی د الله تعالی د ټولو انسانیت لپاره راستولی دی په دې کې مسلمانان خاص دي دا نور عام دي. نو په دې وجه چې دی زموږ د قرآن مجید آواز او الفاظ ادایګي چې دا هم یو به طور دعوت چې دی موږ کوشش کوو چې تر خلکو پورې موږ ورسوو. نو چونکې ډېر داسې خلک شته چې هغه زموږ سره تعلق نه جوړېږي د مځکې پر یو سر یا پر بل سر یا په یو نور ملکو کې دي لرې د دنیا په یو بل کونه کونج کې دي. دا یو جدیده یو اسانه ذریعه زموږ ته مابین کې راووتله چې مطلب موږ یو بل سره لیدلی سو او یو بل ته پیغامات ورسولی سو د یو د بل په حالاتو موږ ځان خبرولی سو. نو دا رقم ټول شیان زموږ مخ ته اوس بالکل مخامخ پراته دي. نو مخکې ما ډېر خبرې کړې وې نو لهذا پر دا ویډیو کې هم زما کوشش دا دی چې د دلیل دپاره که چیرې یو څوک دلیل وغواړي چې باید د دې دا د کوم شي څه ثابت دی نو د هغه دپاره صرف یو دلیل هم کافي دی. د ډېرو دلیلو د ورکولو ضرورت نشته. که هغه د قرآن مجید د صحیح الفاظو ادایګي په حواله سره که هغه د قرآن مجید د ښایسته اواز په ویلو په حواله سره نو ټولې حوالې چې دي هغه موږ ورکولی سو یو بل ته. نو په دې وجې د ډېر دلیلو د ډېر ثبوتو ضرورت نشته چونکې دا قرآن مجید چې دی اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسې قرآن مجید د عربو پر طریقه یا د دې پر لهجو ووایاست دوی پر طریقه باندې وایاست لکه څنګه چې دوی وایي ته وایاست. نو د دې زه یو اسانه مثال در کوم لکه څنګه چې موږ سعودي عربیه یعنی مکه مکرمه یا مدینه منوره له رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت له موږ ځو یا د خانه کعبې حج دپاره موږ ځو چې کوم زموږ پر ذمه باندې یو فریضه ده چې څوک یې وس لري وس مطابق. نو موږ ورته ګورو چې هلته کله موږ ورځو د مکه مکرمه انوارات خو پر خپل ځای دي خو دي چې دي په هغه کې چې کوم ائمه کرام دي دوی چې کله لمونځونه ورکوي او د دوی چې کوم اوازونه دي په هغه کې چې الله پاک کوم خوند یې ایښی دي کوم برکتونه یې ایښي دي کوم رحمتونه یې ایښي دي هغه ټول زموږ سره مخ دي زموږ سره نه دي پټ که د دوی اذانونه دي که د دوی لمونځونه دي او د په زوره قرات سره دي نو ټول سره موږ خوند اخلو. نو کله چې بیا موږ د لیر راسو زموږ په شاوخوا معاشره کې چې کله یو انسان د هغه ځای څخه متاثره سي نو هغه بیا دا وایي چې یار لکه څنګه چې ما عرب واورېدل دوی چې څنګه قرآن مجید وایي دا زموږ خلک هغه رنګه اواز نقل نه کوي. نو باید چې موږ د هغه هم کوشش وکړو د نقل یې وکړو که ډېر نه د لږ یې وکړو. ولې د اواز ښایسته ویل فرض نه دی نه لازمي دی بلکې دا یو زیاتوب امر دی یو ښه کار دی امر زاید مستحسن دی. نو په دې وجه زموږ کوشش دی چې موږ قرآن مجید په ښایسته اواز سره وایو. نو فرض نه ګډول زموږ اول فرضیت او زموږ مین ترجیح چې ده چې موږ به ډېر پام پر کوو هغه د الفاظو پر ادایګي به کوو چې زموږ تورې سمې د دې به پیدا دا وي چې د دنیا په هر کونج کې هر ځای چې ته ولاړ شې نو خلک ستا اواز ته دومره نه ګوري لکه اول چې ستا د الفاظو ادایګي ته ګوري چې کوم خلکو د قرآن مجید سره تعلق وي او دوی ویلی د دې سره تعلق هغه ته داسې ورمعلومیږي چې باید دا کم ویونکی شي د ده څه پاته سولو. نو لهذا زموږ به ډېر پام شي هغه د قرآن مجید پر الفاظو صحیح کېدو باندې چې موږ بیا صحیح کوو. د هغه بعد به بیا موږ کوشش دا کوو چې موږ به قرآن مجید آواز چې هغه به موږ ښایسته کوو سره د معنا سره د عمل. نو عمل ډېر غټ کردار دی. ولې آواز چې کله اثر کوي هغه ټایم اثر کوي پر اورېدونکي باندې چې کله یو قاری قرآن چې قرآن یا حافظ قرآن چې کله قرآن مجید وایي یا یو عالم چې قرآن مجید وایي نو چې کله د ده څومره ښایسته عمل یې ښه تقوا یې ښه پرهیزګاري د هغه به دا فایده وي چې کله دی قرآن مجید وایي یا یې ورته وایي نو هغه پر اورېدونکو باندې بې انتها زیات اثر کوي او دا اثر سیده ځي زړه لره. ولې زړه چې دی هغه د ټوله بدن باچا دی. نو په دې وجه د قرآن مجید ښایسته اواز چې دی هغه اثر کوي نو دا هم به طور دعوت موږ وایي. نو موږ د الله پاک څخه دا دعا کوو چې ای پروردګاره موږ ته په دې کار کې اخلاص هم را نصیب کړي اور استقامت هم را نصیب کړي عمل کولو توفیق هم را نصیب کړي چې یا الله پاک موږ د قرآن مجید ویلو والا یعنی رسولو والا اور پر خلکو باندې اثر کوونکي قرآن مجید موږ ووایو. ولې چې کله اثر نه خدا نه خواسته په احادیثو کې اکثره موږ داسې په پروګرامو کې تعلق راځي چې موږ ورسو نو هغه کې ختم قرآن ختم بخاري چې کله کېږي چې کله یو شیخ الحدیث چې کله ختم بخاري وایي
نو د چې کله په دې باره کې ګایي نو په هغه کې د احادیث خاص خصوصا د ذکر کوي چې داسې وخت به راسي چې داسې قاری قرآن به چې هغه قرآن مجید الفاظ به ډېر سیده سیده وایي، ډېر په ترتیب سره به وایي، لیکن هغه الفاظ چې دي د ده تر ستوني لاندې به نه شوه کېږي. نو چونکې دا اشاره و د قرآن مجید و عمل ته ده چې یعنې زموږ معامل نه یې پر دغې به موږ وایي، نو لهذا د الله تعالی څخه موږ یوه بیا دعا کوو چې ای پروردګاره موږ ته د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي اور زموږ څخه د قرآن مجید د خدمت قبول کړي او زموږ څخه دا کار واخلي. نو چونکې زما دا مخته نور هم انشاءالله اراده شته چې مطلب زه نور هم ویډیو جوړ کړم، چونکې په پښتو ژبه کې هم ډیر کم دي داسې ویډیوګانې، په انګلیش کې هم کم دي، په عربي کې، په اردو کې. نو زموږ کوشش دا دی چې الله تعالی موږ ته توفیق راکړي، خصوصا ما ته دعا کوي، زه به ته دعا کوم چې الله تعالی موږ ته توفیق راکړي چې دا کار موږ تر خپل ځای ورسو او کم کتونکو ته ګرانو کتونکو ته موږ پیدا ورسو او چې کم خلک مینوال دي د قرآن مجید سره محبت دی هغه باید چې د دې ښه څه پوره پیدا واخلي او موږ د دې د فایدې ذریعه وګرځېږو، نه کې د نقصان. نو انشاءالله بیا به په بله ویډیو کې ملاقات کوو د نوي ویډیو سره. فی الحال ما ته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.